الله سبحانه باندې وقت نه تیریږي، یعنې دا مضروب فی الوقت نه ده، چې وقت او زمانه دا الله پر ظرف دی. انا الله پر احوال شته. احوال عبارت ده داسې یو صفت ده جایز الانتقال. دا حالات، مکانات، زمانات دا الله باندې نه تیریږي، ځکه دا حوادث دي. دا د مخلوق صفت ده، د خالق صفت نه ده. ځکه که دا خالق پر راشي، زمانه، مکانه، حال معنی صفات غیر راسخ، لکه موږ ته پر حال غیر راسخ. هغه دا مثلا تاسې مسلې باندې یو تحقیق باندې علم راشي، خو راسخ نه بیا زایل شي، دې ته حال وایي. داسې زمانه، مکان، حالات چې غیر راسخ او زایل کېږي، دا رب باندې نه راځي، ځکه دا خو امارات الحدوث دي، دا خو خپله حادث دي، زمانه، مکانه، حال. محل د حدیث خو حادث دي. ولې؟ ځکه که محل د حدیث نه وي، آپ ازل کې وي، که به دا حوادث وي ورسره که نه به وي. که حوادث وي ورسره، که به لازم شي ازلیت د حوادث. ځکه حوادث خو د صفات شو، دی په ازل کې شو، خو دا حوادث ورسره شته دی په ازل کې، یا خو ازل ظرف شو. واجب تعالی پر الله ازلی ده، دا حوادث چې پورې کړي دا ازل کې راغله، نو لازم شي ازلیت د حوادث په طالبات دي. ځکه حدیث یې خو ازلي نشي کېدای. ازل خو دې ته وایي چې د پر نه عدم ثابت کړي، حوادثو پر خو عدم ثابت کوي، مخکې عدم بیا وجود راځي. که حوادث ازل کې نه وي، ازل کې واجب تعالی لازم شي خیر و د ذات حوادثونه، که حوادثونه د خالق موږ دوام دا ده چې الله حوادثونه خالق دی، بیا حوادثونه خالق. بل دا ده چې حوادث په تا صفات وګرځول د پاره د واجب تعالی، واجب تعالی په ازل کې راغلی حوادث نه وو، نو لازم شو خیر و د ذات صفات په طالبات. حاصل دا ده چې الله ټیک ته مکانونه پیدا کړي دي، زمانې پیدا کړي دي، احوال پیدا کړي، صفات غیر راسخ دا یې پیدا کړي. دا ټول الله یې د خالق ته. الله ته خلق صفت ثابت ته په ازل کې، تکوین صفت الله ته ازل کې ثابت، خلق تکوین یو دی. بعضې وایي تکوین عام، خلق خاص، ځکه تکوین ایجاد ته وایي. نو ایجاد مختلفو شیانو سره تعلق لري، اسمانونو سره، ځمکې سره، حیواناتو سره، هر شي سره تکوین تعلق ده. تکوین عام، خلق دا تکوین خاص ده. خلق دا تکوین خاص او تکوین دا ایجاد عام. خو اصل کې دا تحقیق ده چې خلق تکوین یو شی، نو الله ممکنه پیدا کړي دي، زمانې پیدا کړي دي، حالات پیدا کړي دي، دا ټول مخلوقات دي. رب سبحانه دینه منظم، دا الله پر صفات نه دي. ځکه کان الله ولم یکن معه شیء، الله خو کان و ازل کې وو، ولم یکن معه شیء، الله سره هیڅ شی نه د مخلوقات. فالآن علی ما کان، اوسم الله په ما کان، لکه کان کې الله وو کوم صفاتو، ولم یکن معه شیء، الله سره مخلوق نه فازل. فالآن علی ما کان، اوسم الله په ما کان، لکه کان کې دا په کوم ذات صفاتو ده، من غیر تغییر اصلا، هیڅ تغییر الله کې نشته. او مواقف کې دا راغلي، دا هم د عقایدو کتاب مواقف چې ګوره الله پر جهت هم نشته، مکان هم نشته، بلکې الله پر جهت راشي، مکان راشي، زمان راشي. لازم کې دم المکان، دا مکان کدی، زمان به کدی، جهت به کدی،
چې دا فوق ته دا تخت ځکه دا الله پر راغلی او الله ازلي دی نو خدا به ازلي او دا خبره په برهان ثابته ده چې لا قدیمه سوى الله تعالی الله نه بغیر هیڅ څوک قدیم نشته ټول مخلوق او دا اتفاقی مسله ده